السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، امید لرم چې روغ او جوړ به یو. الله تعالی مو خوشحاله لره. محترمو مسلمانانو ورونو، دا یوه واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت متعلق در سره نشر کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک چې ده هغه په کوم تاریخ او په کوم ورځ کې، په کوم ټیم کې او په کوم کلي کې، په کوم ځای کې پیدا شوی و، دغه به تاسو سره نشر کوم او ورسره به هغه واقعات هم در سره نشر کوم، کوم واقعات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت کې پیښ سوي وو. نو محترمو، راځو واقعې طرف ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم تاریخ ولادت ته، هغه د اصحاب فیل د واقعې نه تقریبا 55 یا 50 ورځې وروسته واقع شوی دی، یعنې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. او تاریخ چې دا 8 ربیع الاول د سومار ورځ وه او صبح صادق په وخت کې د ابوطالب په کور کې پیدا شوی دی، په مکې مکرمې کې. نو محترمو، مشهوره خو په عوامو کې مشهوره چې دا هغه دا ده چې 12 ربیع الاول ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی ده. لیکن دا خبره چې دا مختاره او راجحه خبره چې دا چې کومه صحیح خبره ده او نورو احادیثو او نورو علما کرامو دا خبره صحیح ګڼلې ده، هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ولادت چې ده هغه په 8 ربیع الاول باندې سوی ده. محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولادت وسوللی، نو هغې نه بعده د رسول الله په داسې حالت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موټی چې ده، موټی یې بند وای او یوه ګوته یې داسې پورته، دا چې کومه د شهادت والا ګوته ده، دغه یې داسې پورته نیولې وه، یعنې دې طرف ته اشاره وه چې الله چې ده هغه ایک یو ذات ده. نو محترمو، حضرت عبدالله بن فاطمه رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي، د حضرت ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه مور چې ده، هغه فرمایي چې زه د حضرت امینې بیبي سره په دې وخت کې موجوده وم، نو ما وکتل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په وخت کې یو نور مې وکتلی چې دغه کور چې ده دغه مکمل د نور نه ډک سولی، داسې روښانه سولی. او ما وکتل چې د اسمان چې کوم ستوري دي دا د ما طرف ته راټیټېږي، حتی تر دې پورې چې ما دا ګمان وکړلی چې دغه ستوري چې دي دا په ما باندې راپرېوتل. او دغه رنګې حضرت عرباز بن ساریه رضی الله تعالی عنه روایت ته چې هغه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مور چې ده حضرت آمینه بیبي، هغې چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش په وخت چې وکتل چې یو نور یې وکتلی، یو روښنایي یې وکتله چې د هغې نور په وجې سره د شام چې کوم محلونه دي هغه داسې ورسره روښانه سلله. او محترمو، ولې به دا نه کېدل؟ ځکه چې د موږ ګران پیغمبر، خوږ پیغمبر رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړلی، ولې به دا مځکه او اسمانونه روښانه کېدل نه؟ او ولې به د قیصر و کسرا چې کوم ایوانونه دي هغو کې به زلزله ولې نه راتلله؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بت شکن وای، یعنې د بوتانو ماتونکی وای او د توحید علم چې د هغه پورته کوونکی و. نو دې له وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ سره ټوله دنیا روښانه سلله. او احادیثو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش سره د کسرا چې کوم ایوان ده، یعنې صدارتي محل، په هغې کې زلزله راغلله او د هغې زلزلې له وجې نه د هغوی چې کومه آتشکده وه، یعنې هغه د دوی چې کوم اور عبادت کوي، هغه په 1000 سالو نه
هغه اور نه و مړ سوی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش سره هغه اور چې ده هغه مړ سللی ختم سللی. چې کله هغه بادشاه ته خبر ورسېدلی نو دی ډېر سخت پریشانه سللی. نو محترمو دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت متعلق تاسو ته ما دغه واقعات او احادیث بیان کړه. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او دغه سبسکرایب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره دا ګنګړي په شان چې کوم نشان دی دا هم ووایئ دې لپاره چې تاسو ته دغسې نورې هم ویډیوګانې راشي. جزاک الله خیرا کثیرا.